السلام علیکم. پرون په ثوابه کې تحریک انصاف یو ډیر عظیم الشان جلسه وکړه چې کم د مخکې وروسته ټول ریکارډونه مات کړه. د دې جلسې اهمیت ولې سیوا و؟ د دې جلسې اهمیت په دې سیوا و چې په دې جلسه کې مرکزی قائدین بالکل نه وو. عمران خان په جیل کې دی، شاه محمود قریشي په جیل کې دی، پرویز الهی سے په هسپتال کې دی. نو دا د دویمې او د درېمې درجې لیډرانو چې کم د ټول پاکستان نه ډیر په ګڼه خلک پکې شرکت کړی او یو عظیم الشان دغه وکړه چې دومره به زه وایم تحریک انصاف د لیډرانو ته خپل هم پته نه وه چې دومره په ګڼ شمېر کې به خلک راځي، ځکه چې د انتظاماتو باندې خلک تنقید کوي. یو خو د دې ځای لوکیشن یې داسې منتخب کړی و چې هغې ته تله دا شاه منصور ټاون کې و، د انټرچینج نه ډېر لرې و، خلکو ته تلو کې ډېر تکلیف و. بیا صوبایي حکومت خو د خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف دی، د ټریفک د نظام نه خلک ګیله کوله او سیکیورټي نه هم ګیله کوله. څومره ځای کې چې جلسه وه د هغې نه ډبل خلک بهر په پټو کې ولاړو او د هغې نه 3 ګنا سیوا د موټروی پورې خلک لا په ګاړو کې قافلې را روانې وي. په خپله مشهور صافي چې دی مریان ریاض هغه وایي چې ما 2 غنټو کې 20 کیلومیټر پیدل رالمه او ځان مې راورسو، بد حالې و. دغسې د هر سړي حال و. د دې جلسې اهمیت بل هم په دی چې نن پرون ورځ باندې د عمران خان په جیل کې په جعلي مقدمو کې 1 کال برابر شو او د ریاست دا خیال و چې دی به په هفته 10 ورځو کې موږ ته سرنډر کړي، ځکه چې په دې الزاماتو چې دی د کوکین نشه کوي هغې دغه شوه، نور سختي نشي برداشت کولی، دا خو شهزاده دی. هغه ټولې غلط فهمیانې ختمې شوې او د دوی چې کم لندن پلین کې منصوبه جوړه کړې وه، میاں نواز شریف او د طاقتور خلکو د کم اعتراف چې د میاں نواز شریف زوم کیپټن صفدر په خپل یو تقریر کې کړی چې فوج لاړو د نواز شریف پوله لاس وړو چې راشه ملک بچاو کا عمران خان تباه کوي. نو دغه ګډ جوړ چې د هغې نتیجه وه چې عمران خان په جیل کې دی، خو د دوی هغه ټولې منصوبې ناکامې شوې. دې جلسې دام ثابته کړه چې تحریک انصاف واحد دی وخت کې وفاقي پارټي ده چې پاکستان متحد ساتلی شي. دلته د قومیت په نوم باندې سیاست نشته، د مذهب په نوم نشته، صرف د پاکستانیت په نوم سیاست دی. د کراچۍ نه قافلې راغلې وې، د لاهور نه راغلې وې، د سکر نه راغلې وې، د حیدرآباد نه راغلې وې، د ملتان نه راغلې وې، د هر شي، د کشمیر نه راغلې وې، د ګلګت بلتستان نه راغلې وې، د بلوچستان نه راغلې وې او بیا په سټیج باندې دغه ټولو علاقو له نمایندګي ورکړه. هغوی مختصر تقریرونه وکړه. ځینو کسانو پکې ډېر سخت تقریر وکړو، ځکه چې نن ورځ 3 بجې د DGI سے پریس کانفرنس هم و. نو تحریک انصاف ته بیا موقع میلاو شوه چې هغوی له جواب د جلسې په شکل کې ورکړي. خالد خورشید صاحب DGI ته کوم چې د ګلګت وزیر اعلی و هغه ډېر سختې خبرې وکړې او علي محمد خان ورته هم ډېر سخته خبرې وکړې. هغه دا ووایي چې غلطي ده نه شوې ده، لاړ شئ، د هغه نه معافي وغواړئ، ملک د دې نه بغیر نه تېرېږي. او دا خبره زه د اسلام آباد په ګاونډ کې چې کم ښار دی پینډی هغې خلکو ته وایم چې عمران خان نه معافي وغواړئ، هم ملنګ سړی دی، معاف به مو کړي. پاکستان کې سیاسي سرګرمیانو چې تاسو د زور باندې رکاوئ نو بیا خلک د هغې غوسه سیوا کېږي. په پنجاب کې دوی له جلسې اجازت نه ورکوي، NOC وله ورکړي د عدالت په حکم، بیا عین د شپې کینسل کړي. په اسلام آباد کې نه ورکوي، په کراچۍ کې نه ورکوي، خیبر پښتونخوا کې دوی خپل حکومت او یو ډېر عظیم الشانه جلسې وکړه. په دې ځای کې د میډیا کردار چې کم بیکاو میډیا ده، د اشتهارونو په مد کې خرڅیږي یا د چا په دباو باندې د جلسې ټوټل بایکاټ کړی. خو د دغې حرکتونو په وجه د میډیا په عوام کې حیثیت ختم شوی. خلک اوس صرف سوشل میډیا ګوري او ځکه حکمرانان او طاقتور حلقې د سوشل میډیا نه تنګ دي. د هغوی دا خیال دی چې د ملک چې په شا روان دی دا د سوشل میډیا په وجه دی. دا بالکل غلط ته دا سوشل میډیا چې دا هغې مثال د آینې دی، هغې کې تا ته خپل شکل ښیي چې دا غلطیانې دې کړي، نو آینه مه ماتوه، دا شکل دې صفا کا، هر څه به ټیک شي.
دا ټول خلک مخلص محب وطن پاکستانیان دي او دوی چې دا نن پرون راوتی وو نو دا صرف دې دپاره راوتی وو چې دوی د پاکستان سره بې پناه مینه ده او څوک چې د پاکستان د مفاداتو خیال کوي یا نااهله حکمرانان دي چې د تیر 35-40 سال نه په دې ملک قابض دي او دغه زمونږ د طاقتور حلقې د هغې سهولتکاري کوي نو د دغې وجې نه د عوامو او د ادارو په منځ کې فاصله سیوا شوې د خدای دپاره خپلې غلطیانې ومنې د انا د خول نه روځې هر سړی چې ریټایر شي نو بیا د پاکستان نه تلي په بار ملک کې ناسي په پاکستان کې زما غونته غریب او سفید پوشه خلک پاتې کیږي دا زمونږ ملک دی مونږ به جوړو مونږ به د غلطیانو لپاره اواز چوتو او مونږ به متحد یو نو دا حکمرانان به زغلو ستاسو څه خیال دی جلسې فوټیج به تاسو سره مي ډېرو ملګرو به پکې شرکت کړي کمنټس کې راته ووایئ چې چا شرکت وکړو او تاسو ته دا جلسه څنګه ښکاري دا ډېره یو عظیم الشان جلسه وه او که نه سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته